به پر وراوستو چې دوی په کورو کې بیا په خپل کور کې مړه که او دوی په خپل کور کې بیا پړ مخې پراته وو. وجه دا وه د الله قانون یې چیلنج کړی و، د الله قانون یې نه و منلی. د شعیب علیه السلام ته یې غوږ نه ویست. نن زه او ته که د الله قرآن ونه منو، د الله قرآن په ژبه خو منلی دی، عملي یې نه کړو، غاړه ورته کښېنږدو، نو له ما او تا سره الله تعالی د شعیب علیه السلام له کوم څخه زیات عذاب راکولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الله تعالی په دغو آیتو کې د حضرت شعیب علیه السلام د قوم خوی را نقل کوي، د دوی د عملو د خرابتیا له وجې قرآن و هغه ته فساد فی الارض ویلی او شعیب علیه السلام دوی تنبیه که، خبردار یې که او ویښ یې که او ورته ویل چې فساد فی الارض الله تعالی نه خوښوي. فساد وایي و دغه ته لکه په لغت کې فسد شیء، یو شی له خپل اصلي حالات بل حالات اړول، نو دته فساد وایي. او په عربي کښې لحم فاسد و هغه غوښه ته ویل کېږي چې هغه ورسته سي او بویه نسی او د استعمال قابل نسی، و دغه ته لحم فاسد یعنی ورسته غوښه او بدبوداره غوښه او بویه نه غوښه ویل کېږي. دغه نمونه که چیرې کم سړی په ځمکه کښې امن خرابوي، یعنی بد امني راولي، امن خرابه کړي، دا هم فاسد فی الارض، دا هم فساد فی الارض دی. یو سړی خپلواني پرې کوي، نو دغه هم فساد فی الارض. لکه د سورة البقره په 205 آیات کې الله و د طرف ته اشاره کړې، یعنی دای نسلونه فصلونه زوبلی، ځکې زوبلی، اوښان زوبلی، غواو زوبلی، انسانان مړه کوي، و دغه ته هم فساد ویل سوی. او دا وینې تویوي، ناروا وینه تویول، ناحقه قتلونه کول، بې وجې بل څوک وژل، نو د بل چا وینه تویول او بل چاته نقصان رسول، و بل چاته سیمه څخول، د بل چا ځمکه لاندې کول، او پر چا باندې درواغ ویل، او پر چا باندې تهمت لګول، نو دا ګډ فساد فی الارض. او د تجارت په فیلډ کې ناپ تول کې کمی کول، په سوداګري کې دوکه کول، دو نمبري کول، ښه شی باندې او هینه شی لاندې ښودل، کړونکی سړی ټګل، نو دغه نمونه په تجارت کې د ځمن په چلاو کې که دوکه فراډ دو نمبري رایسي، نو دغه هم فساد فی الارض دی. او الله تعالی لا یحب الفساد، الله تعالی زه فساد نه خوښوم. او بل ځای فرمایي زه فساد کوونکي هم نه خوښوم. یو فساد نه خوښوم، بل چې کم خلک دا فساد کوي په ځمکه کې، او چې کم خلک په ځمکه کې دا فساد کوي دغه هم نه خوښوم. اوس که له چا څه کرسۍ راشي، له چا څه عهده راشي، له چا څه زور راشي، نو دی بیا د خپل زور ناروا استعمالوي، پر بې ځایه استعمالوي او په ناجایزه ځای استعمالوي، و دغه ته هم فساد ویل کېږي. چې دی د زور له لارې، د عهدې له لارې پر عامو انسانانو سپارلي کړي، نو دغه سپارلي ته هم فساد ویل کېږي. بیا که په کومه جامه کې هم وي، بیا که د مذهب په جامه کې سپارلي در باندې کړي پر عوام باندې، نو دغه هم فساد دی. او که بیا د حکومت له لارې پر خلکو سپارلي کړي، دغه هم فساد دی. بیا حکومت مهنګایي او که بیا حکومت د ګرانۍ له وجې پر خلکو سپارلي کوي، او خپل شاهي ترتیب نه خرابوي، او خپلې خرچې نه کموي، او د خپلې مستی او د خپل چکر او د خپل عیاش پرستی د عوام له ټیکس ځخه خدای کوي، نو دغه هم فساد فی الارض دی. نو دغه ته هم الله تعالی مفسدین ویایي. نو شعیب علیه السلام قوم خبردار کړ چې ای قومه، نن سبا الله تعالی دا واقعه را نقل کړې ده، ما ته یایي چې خبردار، فساد فی الارض مه کوه، ظلم مه کوه، قتل مه کوه، خوړل مه کوه، څیرل مه کوه، دوکه مه کوه، غلا مه کوه، سیمه مه لاندې کوه، سیمه مه څوخوه، بل ته تکلیف مه رسوه، نو دغه فساد مه کوه، کندې الله تعالی به په دغه دنیا کې او په هغه دنیا کې راوند. نو به هر حال زه او ته که په ځمکه کې فساد کوو، نو د الله تعالی عذاب به موږ ته متوجه سي، او د دغه فساد نتیجه به دا وي چې په دا دنیا کې به هم خوار او ذلیل یو، او په آخرت کې به هم ناکام وي. نو الله تعالی د شعیب علیه السلام په ذریعه د ځمکې مخلوق خبر کړ
چې تاسې فساد فی الارض مه کوئ، په ځمکه کې فساد مه کوئ، زورور یاست او که کمزور یاست فساد مه کوئ. خو دوی ونه درېدل. الله تعالی بیا پر دوی باندې یو زلزله قسم یو عذاب یې پر وراوستو چې دوی په کورو کې بیا په خپل کور کې مړه که او دوی په خپل کور کې بیا پړ مخې پراته وو. وجه دا وه د الله قانون یې چیلنج کړی و، د الله قانون یې نه و منلی. د شعیب علیه السلام ته یې غوږ نه ویښ. نن زه او ته که د الله قرآن ونه منو، د الله قرآن په ژبه خو منلی دی، عملي یې نه کړو، غاړه ورته کښېنږدو، نو له ما او تا سره الله تعالی د شعیب علیه السلام له کوم څخه زیات عذاب راکولی سي. او الله تعالی وهو علی کل شیء قدیر، دی په هر څه یو وس رس، ما ته هم تباه کولی سي په دغه دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. تر بلې ویډیو د خدای په امان، وما علینا الا البلاغ المبین.